أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، د خلفاء الراشدين د سیرت دوهمه فته. محترم ورونو، په تیره اوله فته کې موږ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضایل بیانول او زموږ بحث تر هغه ځای رسیدلی وو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیرو فضایلو څخه یو فضیلت دا دی چې د ټولو صحابه کرامو د جملې څخه دی هغه یوازینی انسان دی چې د هجرت په سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وو. الله جل جلاله فرمایي: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دا چې الله جل جلاله فرمایي ان الله معنا، یعنی ته مخه پکېږه، الله زموږ سره دی. دا هم د الله جل جلاله له طرفه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره یو صفت دی، ځکه چې الله جل جلاله داسې ونه فرمایل ان الله معي، بېشکه چې الله زما سره دی، چې یوازې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې مقصد سي، بلکې معنا وویل سوه چې د الله جل جلاله ملګرتیا، کومک او تائید د دواړو سره دی. یعنی د الله جل جلاله نصرت زما او ستا سره دی یا ابابکر. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضیلتو څخه یو فضیلت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. د نکاح په وخت کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د عمر په نهم کال کې و او پس له 3 کاله څخه یې واده کړه چې هغه وخت عمر 11 کاله و او دغه واده پس له هجرت څخه و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول غزاو ته حاضر شوی دی. هیڅ کله د یوې غزا څخه نه دی پاتې شوی او په ډیرو غزاو او سریو کې د مسلمانانو د بیرغ وړونکي یا اخیستونکي هم دی رضی الله تعالی عنه. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په آخري غزا کې چې د تبوک غزا وه، د مسلمانانو بیرغ د رضی الله تعالی عنه څخه و. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو مبارکو اصحاب کرامو سره ناست و او وی فرمایل: د جنتیانو څخه هر یوه ته د جنت له دروازو څخه د یوې دروازې له طرفه ورناري کیږي چې راسه یا را داخل سه. یعنی که څوک د لمونځ کوونکو څخه و د لمانځه له دروازې څخه ورناري کیږي، که څوک د روژه نیونکو څخه و د روژاتیانو له دروازې څخه چې ریان ورته ویل کیږي ورناري کیږي، که څوک د مجاهدینو څخه و د جهاد له دروازې څخه ورناري کیږي، که څوک د خیرات کوونکو او صدقه ورکوونکو څخه و د صدقې له دروازې څخه ورناري کیږي. همدارنګه ټوله اته دروازې و هغه خپلو
نفرو ته غږ ورکوي چې راسه یا را داخل سه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا داسې یو څوک به هم وي چې د دغو ټولو دروازو له طرفه څخه دې ورنارې کړل سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي او ویل هو یا ابا بکر، او زما دا امید دی چې ته به د هغو کسانو څخه یې چې د ټولو دروازو له طرفه ورنارې کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې کله کله به د اصحاب کرامو ایمانی درجه ځان ته معلومول، یا په بل عبارت د دوی د ایمان پر ثبات او د عبادت سره پر شوق به خپل اطمینان حاصلاوه. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره د سهار لمونځ ادا کړی. پس له لمانځه څخه دوی ته وکتل او پوښتنه ځینې وکړه، په تاسو کې چا نن روژه نیولې ده؟ خلق ټول چپ وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله ما د شپې څخه د روژې نیت نه دی کړی، نو ځکه اوس مې روژه نه ده. یعنی که څه هم شی مې نه دی خوړلی خو روژه مې نه ده، ولې نیت مې نه دی کړی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ما برای د شپې د روژې نیت کړی دی، نو اوس مې روژه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا پوښتنه وکړه، نن څوک د مریض پوښتنې ته ورغلی دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل موږ له کوره مسجد ته راغلو او تر اوسه د مسجد نه یو وتلې، نو د مریض پوښتنه به مو څنګه یا چیرې کړې وي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله زه د کوره و مسجد ته راووتم، خو پرون خبر سوی وم چې زما ورور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مریض دی. دغه اوس چې مسجد ته راتلم د کور پر طرف ورغلم، ځکه زه پوهېدم چې هغه د سهار د لمانځه دپاره ویښ دی. نو اول مې د پوښتنه وکړه او بیا مسجد ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا پوښتنه وکړه، نن چا صدقه ورکړې ده یا نن چا و مسکین ته خواړه ورکړي دي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله موږ اوس د سهار لمونځ ادا کړی او د خپلو ځایو څخه نه یو ښورېدلي، نو چیرې به مو مسکین لیدلی وي چې صدقه ورکو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل زه چې مسجد ته را داخل سوم یو مسکین مې ولیدی چې سوال یې کاوه او زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې د اوربشینې ډوډۍ یوه ټوټه وه. هغه ډوډۍ مې د عبدالرحمن د لاسه واخیستل او هغه مسکین ته مې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر و تا ته په جنت سره زیری درکوم. دا داسې خویونه دي چې په یو چا کې سره یو ځای سي هغه ته په جنت سره زیری ورکول کیږي. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل داسې د خیر کار نسته چې ابو بکر دی هغه کار تر نورو د مخه نوی کړی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما په مسجد کې لمونځ کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې مسجد ته راغلی چې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ورسره ملګري وه او ما تر مانځه وروسته دعا کول. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غواړه هر څه چې غواړې درکول کیږي. او بیا یې زما د قرآن مجید د ویلو په باره کې وفرمایل که څوک خوښ لري چې قرآن تر او تازه ووایي نو دې یې د ابن ام عبد په قرائت سره وایي. دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبري یا قولونه په خپل عبد الله ابن مسعود نه واورېدل. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي زه پس لمانځه او دعا کولو خپل کور ته ولاړم، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه زیری او ښه خبر راوړلو دپاره زما کور ته راغلی
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا د قرآن مجید د تلاوت او دعا کولو په باره کې دغسې وفرمایل. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه زیری او خبر راوړلو دپاره زما کور ته راغلی، خو ویلې ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما د کوره څخه ورووتی او تر ده د مخه یې دغه زیری ما ته راوړی و. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل ته هر خیر ته د مخه ورتلونکی یې یا ابابکر. ورونو، د تبوک د غزا په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدل چې ډیر داسې خلک شته چې غزا ته د تللو نیت او اراده لري، مګر د هغو سره د تللو دپاره مال او بوده نشته. نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغو غریبو خلقو سره مرسته وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې وه چې زما سره مال موجود و، او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا زما دپاره یوه موقع وه چې ممکن تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مخه سم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي نو مې د ځانه سره وویل نن به تر ابوبکر د مخه کېږم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و نیم مال راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا عمر خپلې کورنۍ ته دې شی پرېښاوه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو، هغو ته مې خپل نیم مال پرېښاوه او نیم مې تا ته راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوشاله سو، د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه. پس له لږه وخته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خپل ټول مال هر څه چې یې درلودل هغه یې راوړل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کښېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا ابابکر خپلې کورنۍ ته دې شی پرېښاوه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هغو ته مې الله او رسول الله پرېښول. سبحان الله، دا د صدیق صدق او اخلاص، ایمان او یقین وو چې رزق د الله جل جلاله له طرفه څخه دی او واقعي توکل یې هم پر هغه الله و نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولیدل په دغه وخت کې چې د دا نیت او اراده هم کړې وه چې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د مخه کېږم، بیا هم نسو د مخه. نو یې وویل یا ابابکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلی. دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه، رقابت او مقابله ده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آیا نن ورځ هم داسې څوک شته چې خپل ټول مال دی د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي؟ خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار 3 واره کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال 3 واره د الله جل جلاله په لار کې ورکړی دی. یو وار د اسلام په شروع کې د ضعیف مسلمانانو د رانیولو او آزادولو په وخت کې، دوهم وار د هجرت په وخت کې، دریم وار د تبوک د غزا په ورځ د غریبو مسلمانانو د مجهزه کولو دپاره. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تقوا، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا عادت وو که به چا خواړه یا د خوړلو شی ورته راوړي د هغه شي په باره کې به یې پوښتنه کول چې دغه خواړه یا د هغو قیمت دې په کومه لار پیدا کړی دی. یوه ورځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خادم خواړه ورته راوړه، مګر په دغه ورځ
بې له دې څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خوړو د مستر یا د پیدا کولو د لارې پوښتنه وکړي، د هغو خوړو څخه لږ یا یوه ګوله وخوړل. خادم یې ورته وویل نن دې د خوړو د مستر پوښتنه ونه کړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل ښه اوس راته ووایه دغه خواړه دې د کومه راوړل؟ خادم وویل د مخه تر اسلام مې د یو چا دپاره د کوډو او جادو کار کړی و، خو د هغه مزدوري یا شکرانه یې نن راکړه او دغه خواړه د هغې مزدورۍ څخه دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل ته غواړې چې ما هلاک کړې؟ او بیا یې د خپله دسه څخه د هغې ګولې یا لقمې د رایستلو کوښښ کاوه. یو چا ورته وویل د دغو خوړو د رایستلو طریقه دا ده چې ډېرې اوبه وچښې او بیا یې قی کړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ډېرې اوبه وچښلې او ګوته یې په ستوني کې واچول چې هغه خواړه قی کړي. خلقو ورته وویل الله دې در باندې ورحمېږي یا ابابکر، دا یوه ګوله وه په دونه تکلیف نه ارزي. ده رضی الله تعالی عنه وویل والله که دغه ګوله زما د روح په وتلو سره راوځي لا به یې هم راوباسم. دا یې نه وه خوښه چې یوه ګوله حرام خواړه یې نسته ولاړ شي. په مدینه منوره کې یوه سپین سرې عاجزه بېکسه او په سترګو ړنده ښځه وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به په هفته کې یو وار ورتلی او د هغې ښځې کور به یې ورجارو کاوه او پاکاوه. د هغې د ضرورت شیان لکه اوبه بوټي او داسې نور به یې ورپوره کول. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د دغې ضعیفه او بېکسه ښځې په حال خبر شو، نو ده دا اراده وکړه چې د دغې ښځې خدمت پر غاړه واخلي. خو هر وخت چې به هلته ورغلی وبه یې لیدل چې د ښځې کور پاک او جارو سوی دی، انبار یې غورځول سوي دي، د ښځې ټول خدمت سوی دی. د ښځې څخه به یې پوښتنه وکړل چې ستا کار او خدمت څوک تر کوي؟ ښځې به ویل یو سړی راځي خو زه یې نه پیژنم او ځان هم نه راښي. نو یوه ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته پټ شو چې دغه نفر څوک دی چې دلته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ومې لیده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، د کور دروازه یې وټکول، د ښځې کور یې پاک کړ، کچره یا انبار یې د باندې وغورځول او بیا نو دی ولاړ. اوس نو تاسې ووایست چې په موږ او تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مور او پلار دې داسې خدمت وکړي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د یوې ضعیفې او بېګانه ښځې خدمت کاوه. حال دا چې مور او پلار تر هر چا حقداره د دې وړ او لایق دي چې خدمت دې وسي. د صدیق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې څوک ډېر در باندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عایشه. پوښتنه کوونکي وویل په نارینه‌وو کې څوک؟ ویل پلار یې. امام ترمذي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل یا ابابکر ته مې په غار کې ملګری وې او هم به مې پر حوض کوثر ملګری یې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست وم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی. پس له سلامه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل زما او د عمر په منځ کې بحث او نقاش و، خو زما تر خوله یوه داسې خبره ورته راووتل چې ما باید هغه خبره نه وای کړې او بیا زه پر هغه خپله خبره پښیمانه وم چې ولې مې داسې وویل او د ده څخه مې بخښنه وغوښته، خو ده عفوه نه راته کول تر څو زه دغه دوی تا ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3 واره ورته وویل
الله جل جلاله دې عفو درته وکړي یا ابابکر. خو هلته بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه خپل عمل پښیمانه شوی و چې ما ولې عفو ورته ونه کړه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته پسې ورغلی. هغه په کور کې نو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې حضرت عمر ولیدی د قهر څخه مبارک مخ سر واوښتی تر داسې اندازې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډیر قهر ولیدی. نو پر زنګنو کښېنستی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پر عمر رضی الله تعالی عنه لطف او مهرباني غوښتل او دوه واره وویل والله یا رسول الله زه ظالم وم، زه ملامت وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل ویحک یا عمر، ستا او د ابوبکر یې سره څه؟ او بیا یې دوه واره وفرمایل الله جل جلاله زه و تاسې ته راولېږلم او تاسې ویل کذبت، خو ابوبکر وویل صدقت او زما کومک یې په خپل ځان، په خپله کورنۍ او په خپل مال سره وکړي. آیا تاسې ماته دغه زما ملګری راپرېږدئ؟ نو تر دغې ورځې وروسته بیا هیڅکله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له طرفه نه دی آزار کړی سوی. یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په منځ کې کورنۍ اختلاف پیښ شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زما او ستا په منځ کې باید بل څوک فیصله وکړي. غواړې چې د فیصلې لپاره ابو عبیده ته رجوع وکړو؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وویل ابو عبیده خو ښه سړی دی، مګر که هغه راسي ستا پر طرف خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا و پلار ته رجوع وکړو؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوغوښتی. هغه چې راغلی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل هغه چې پیښ شوی دی هغه ورته بیان کړه، مګر رښتیا به وایه. د دغې خبرې په اورېدلو سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خپله لور راواچول وهیه او دغه ورته وایي آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېله رښتیا بل څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په منځ کې ودرېدی او ویل یا ابابکر موږ ته د وهلو دپاره نه وې راغوښتی، موږ سره پرېږده. پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کوره څخه ووتی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته وویل ودې لیده څنګه ستاسې دوو په منځ کې ودرېدم. پس له څه وخته بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره خاندي. نو یې ورته وویل ستاسې په دغه صلح او خوشحالي کې مې هم داسې در سره شریک کړئ لکه څرنګه چې مو ستاسې په اختلاف کې در سره شریک کړم. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد رحمه الله یې د ربیعه الاسلمي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ربیعه وایي زما او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې د خبرو اختلاف راغلی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرو په جریان کې داسې خبره راته وکړه چې زما نه سوه خوښه. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر هغه خپله خبره پښیمانه سو چې ولې مې داسې ویل. نو یې راته وویل یا ربیعه ما ته هم دغه خبره وکړه چې هغه زما د خبرې قصاص او بدل سي. ما ورته ویل یا هیڅکله به زه داسې خبره درته ونه کړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل آیا دا ستا خوښه ده چې زه د الله جل جلاله په حضور کې د دغې خبرې د مسؤلیت سره ودرېږم؟ خو بیا هم ربیعه دغه د ده غوښتنه ونه منل
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا ورته وویل آیا ته په دې راضی یې چې زه د الله جل جلاله حضور ته د دغه خبرې سره ورسم؟ خو ربيعه بیا هم د هغه ډول خبرې کولو څخه انکار وکړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا به دغه خبره راته کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت کوم. ربيعه وايي ما ورته وویل زه دغه خبره نه درته کوم. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهیسو او زه تر شا په پسې شوم. په دغه وخت کې زما د قبیلې خلکو راته وویل الله دې پر ابو بکر ورحمیږي ستا د لاسه به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څه او د څه شي شکایت وکړي. دی هغه څوک دی چې هغه څه درته وویل چې ته نه وې په راضي. ما ورته وویل تاسې خبر یاست چې دی څوک دی؟ دی ابو بکر صدیق دی، دی ثانی اثنین دی، دی د مسلمانانو سپینږیری دی. پام کوئ که یې اوس تر شا وکتل او تاسې ولیدلاست چې د ده پر ضد زما کومک او طرفداري کوئ په قهر کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورسي. هغه علیه الصلاة والسلام بیا د ده د قهر په سبب په قهر کیږي او الله جل جلاله بیا د دوی د قهر په سبب په قهر کیږي او ربيعه به هلاک سي. ربيعه وايي قوم راته وویل نو ته اوس موږ په څه سره امر کوې؟ یعنی موږ ستا دپاره څه کولی سو؟ ما ویل ورځئ تاسې ولاړ سئ. د ربيعه رضی الله تعالی عنه قوم دی پرېښاوه او رهي سوه. ربيعه وايي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف رهي دی او زه یوازې تر شا په پسې. وايي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او واقعه هغه ورته بیان کړه څنګه چې پیښه شوې وه. ربيعه وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وکتل او ویل یا ربيعه ستا او د صدیق په منځ کې څه پیښه ده؟ ما ورته ویل هو یا رسول الله کیسه دغسې وه. خو ده ما ته دغه جمله وویل چې هغه جمله زما ناخوښه وه او بیا یې راته وویل چې ما ته هم دغسې خبره وکړه چې دا به هغه زما د خبرې بدل او قصاص سي. خو ما هغه خبره نه ورته کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هغه خبره مو ورته کوه مګر ورته ووایه الله دې عفو او بخښنه درته وکړي یا ابا بکر. نو ما هم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دغه جمله وویل چې الله دې مغفرت درته وکړي یا ابا بکر. بیا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخ واړاوه او ژړل. ورونو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عادي او بسيط ژوند د عظمت مهم ټکی او مهم عنصر وو. د مخه تر دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سي د رضی الله تعالی عنه دا عادت وو چې د هغه کلی د خلقو چې د هلته استوګنه کول عجیب او غریب خدمت به کاوه. هلته د په گاونډیانو یا همسایګانو کې ځینې سپین سرې کونډیانې ښځې وې هغه چې مړونه یې مړه سوي یا په فی سبیل الله جهاد کې شهیدان سوي وه. همدارنګه هلته ځینې یتیمان هلوکان یا ماشومان وه چې پلرونه یې نه درلودل. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به پر دغو کورنیو ګرځېدی. د چا به یې میږي او بزې ورلوشلې، د ځینو به یې ډوډۍ ورپخول او ځینو ته به یې اوبه راوړلې. کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو، د رضی الله تعالی عنه تر غوږه د هغو سپین سرو ښځو له طرفه چې د رضی الله تعالی عنه یې خدمت کاوه د حسرت او ناامیدۍ اوازې ورورسېدلې چې هغو به ویل تر نن وروسته به موږ د دغه صالح سړي د خدمت څخه محرومه سو، یا په بل عبارت تر نن ورځې وروسته به دغه صالح سړی زموږ د خدمت لپاره وخت نکي پیدا. مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی د ګمانو څخه مخالف کار وکړي. هغه داسې
پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل شو، بیا یې هم یو ورځ د دغه کورو څخه د یو کور دروازه ور وټکول. یوې کوچنۍ نجلۍ د کور دروازې ته په تلوار ور وځغستل. دروازه لا نه خلاصه کړې چې ناره کړل: مور، دا زموږ د میږو لوشونکی دی. د نجلۍ مور چې د کور دروازې ته ورغله، د خلیفته رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مخامخ شو. ښځې خپلې لور ته مخ ور واړاوه، په شرم او خجالت سره ورته وویل: ویحکې، ولې داسې نه وایې چې خلیفته رسول الله دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کښته وکتل او د ځان سره په کښته आवाज یو څه وویل چې نه اورېدل کېده. شاید داسې ویلي وي: انجلۍ پرېږده، دې په داسې صفت سره یاد کړم چې الله جل جلاله ته هغه کار تر ټولو کارو خوښ دی. نو د میږو لوشونکی وردمخه سو چې هغه وظیفه ادا کړي چې د الله جل جلاله د رضا دپاره پر خپل ځان لازمه کړې وه. هو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خلافت د مخه او د خلافت په وختو کې د سپین سرانو د میږو لوشونکی وو، او د یتیمانو د اوړو اخښونکی او د ډوډۍ پخونکی وو. تاسې دغه عادي او بسیط ژوند، دغه د رحمت او مهرباني ژوند ته وګورئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که څه هم خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وګرځېدی، خو بیا یې هم خپل ژوند د نورو د خدمت کولو دپاره، د ګاونډیانو او همسایګانو د حقوقو د ادا کولو دپاره قرباني کړی وو. تاسې ووایست که فرضاً ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو ښو خویو او شایسته اخلاقو سره نن ورځ دغه زموږ په اوسني عصر کې د یوه دولت رئیس مقرره سوی وای، آیا دغه د خدمت کولو طریقې یا ساده او بسیط ژوند به تغییر کړی وای؟ هیڅ کله نه. هو، دا صحیح ده چې میږي به یې نه لوشلی، د سپین سرو او عاجزو ښځو کورونه به یې نه ورجارو کولی، په خپل لاس به یې د یتیمانو ډوډۍ نه پخولی، مګر دغه خپل ښه خویونه به یې بې له دې څخه چې د غریبانو د خدمت څخه دې ځان وژغوري یا ځان وسپموي، د عصر سره موافق په نورو کارو کې به یې ښکاره کړي وای. د دغه نیکي کوونکي انسان بسیط او ساده ژوند، د رحمت او مهربانۍ څخه ډک ژوند، د هغو کارو څخه دی چې نور انسانان ورته عاجزه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه رحمت او مهربانۍ حق هغه وخت ورکړی دی چې د رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایلی دي: ارحم امتی بامتی ابوبکر، یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت ډیر مهربانه دی، هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبادت، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل ټول سلوک او خپل مشاعرو کې ربانی وو، واقعي ربانی، نه په نامه. د الله جل جلاله عبادت یې داسې کاوه لکه دی رضی الله تعالی عنه چې ویني. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته حضرت عمر فاروق د ده زوجې اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته ورغلی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې ابوبکر صدیق چې به د خپل ځان سره یوازې سو، د خپل رب عز وجل عبادت یې څنګه کاوه؟ هغې په جواب کې ورته وویل: کله چې به د سهار وخت سو، ولاړ به سو، اودس به یې تازه کړي او لمونځ به یې کاوه، په لمانځه کې به یې د قرآن مجید د ویلو سره ژړل، په سجده کې به یې ژړل، په دعا کې به یې ژړل، او د لمانځه او عبادت په وخت کې به ما په خپل کور کې داسې بوی حساوه لکه اینه چې کبابیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او وی ویل: ابن الخطاب لره به دغه حال چیرې او کله حاصل سي؟ دغه حال او ابن الخطاب سره لري دي.
د کباب سوي انې بوی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د عبادت په وخت کې ولاړیږي؟ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د پاره علامه کوم وخت چې مکه مکرمه فتح شوه او بیا د حج وخت او موسم راغلی، په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې داسې حج ته ولاړ شي چې هلته د کفار هم موجود وي او داسې خلق د هلته موجود وي چې لس ګرځي او لس ثواب کوي. نو یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای دی دغه کال د حج امیر دی رضی الله تعالی عنه وي. په دې کې داسې اشاره هم شته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې به د مسلمانانو امیر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وي. نو د هجرت د نهم کال حج ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو ادا کړي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض شو او د رحلت وخت نږدې و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: مروا ابا بکر فليصلي بالناس. یعنی ابو بکر امر کوي چې وخلق ته المنذ ورکي، او دا خبره په مسلمانانو کې معروفه او مشهوره و. کم څوک چې د خلقو د المنذو امامت کوي هغه د دوی امیر هم دی، چې دا بیا د ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت لپاره بل علامه و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه را لېږل سوی نفر راغلی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې خلقو ته المنذ ورکه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې نه کوي پیدا. نو یې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل خلقو ته المنذ ورکه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلقو ته المنذ ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه आवाज واورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریض او په بستر کې پروت وو او وی فرمایل: اين ابو بکر اين ابو بکر يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. درې واره دغه جمله تکرار کړه، یعنی ابو بکر چیرې دی، ابو بکر چیرې دی. دغه کار چې بیل ابو بکر څخه دی بل څوک د مسلمانانو امام وي، الله او رسول الله او مسلمانان یې منع کوي. دا چې بیل ابو بکر څخه بل څوک د خلقو د لمانځه امامت کوي، الله او رسول الله او مؤمنان یې نه خوښوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وینا څخه هم دا علامه او اشاره ښکاره کیږي چې الله او رسول الله او مؤمنان دا نه خوښوي چې بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه دی بل څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وي. دا ټول هغه علامې دي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خلافت دلالت کوي. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې یو مسلمان ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او د خپل مسکنت او ضرورت په سبب یې د مرستې او کومک پر قسم څه مال ځینې وغوښتي. څرنګه چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مال نو موجود، نو یې ښځې ته وویل په راتلونکي کال کې راسه. ښځې وویل که مې ته نه کړې پیدا، یعنی که زه راغلم او ته نه وې موجود، چې د دغه خبرې څخه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات مقصد و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که زه نه وم موجود ابو بکر ته راسه، چې دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر خلافت او امارت بل علامه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته چې مسلمانان په ثقیفه بني ساعده کې د بحث او مشورې لپاره سره یو ځای شوه او غوښته یې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ او د مسلمانانو لپاره امیر وټاکي. هر چا مختلف فکر او رائے درلودل، خو دغه اختلاف حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یو خبره سره پای ته ورساوه چې په لوړ اواز سره وویل: آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په لمانځه کې د ابو بکر امام سي؟
تاسو ته معلومه ده چې د لمنځو امامت د امیر وظیفه وه، نو که هر څوک د مسلمانانو امیر وي هغه باید د لمانځه امام هم وي. نو که بل څوک امیر او امام سي آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دی چې د ابوبکر امام دی هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د دوی د پاره امام ګرځولې دي. د دغه پوښتنې په جواب کې انصارو وویل نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابوبکر د مخه کیږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نو موجود چې هغه د ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت وړ او لایق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه راځي چې د داسې چا امامت وکي چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی لپاره امام ګرځولې وي. کوم وخت چې ټول مسلمانانو د دغه پوښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل لاس را وغځوه یا ابا بکر چې بیعت در سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ور وغځاوه او مسلمانانو بیعت ور سره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت لپاره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټاکل، لکه څنګه چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې یا په هغو پتو کې درته بیان شو. اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت د غم او مصیبت د بهوشۍ څخه پر هوش راغله، په ځان پوسوه او دا ور معلومه سوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسئولیت ورولوېدی، هغه انصار وه. نو یې د بني ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړي چې دغه سقیفه د انصارو د عمومي مجلسو ځای و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی، نه غسل ورکول سوی دی، نه کفن او نه شخ سوی دی. انصار سره راټول سوه، مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دي، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده و او بل یې معین ابن عدی و، سقیفه یې پرېښول او مهاجرینو ته ورهي سوه. دوی پر دې وبېرېدل چې یوازې انصار بې له حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د مخه خبر ورسېدلی و چې انصار د مازدیګر تر لمانځه وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې دپاره سره یو ځای سوي دي. نو کوم څوک چې د مهاجرینو څخه د سره موجود و چې هغه ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و هغو ته وویل راځئ چې خپل ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفره مهاجرین د سقیفه و طرف ته ورهي سوه او د سقیفه له طرفه هغه دوه نفره انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرینو و طرف ته رارهي دي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ سوه. نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرینو د هغو درو نفرو مشرانو سره په لار کې یو ځای سوه او ورته ویل تاسې مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزیران یاست و هغو کارو ته مه ګورئ چې انصار یې کوي. د کارو فیصله په تاسې پورې تعلق لري او کارونه تاسې فیصله کوي. دغه دوه نفره انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي او تشویقوي چې واقعا هم هغه کار د مهاجرینو حق و، که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وې، خو دا هغه د زړه صافوالی، صدق او امانت او حق ته تسلیمېدل و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ
زموږ د خپل ورونو انصارو سره یو ځای کیږو، غواړو چې خبره مو یوه وي، تفرقه او جلاوالی نه غواړو. بیا هم د مهاجرینو دغه 3 نفره مشران د انصارو د اجتماع ځای ته ورغله. هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې په دغه ورځ مریض هم ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړ. د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه او بیا خپل قوم انصار ته وویل: یا معشر الانصار، تاسو په دین او اسلام راوړلو کې د مخه یاست او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله په خپل قوم کې اوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول، مګر د قوم څخه بیل لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي او دغه لږو نفرو د دې قدرت نه درلودي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ازارونه منع کړي او نه یې د علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای سوای او نه یې د خپل ځانو څخه دفاع کولای سوای، ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی الله لطفا فتا واړو.